که څوک روزانه سورت مزمل 3 پیرې وایي نو څونه مشکلات دا به ختمیږي. او که څوک زه کومه طریقه تاسو ته هم په دغه طریقې باندې سورت مزمل ووایي نو دغه به د سورت مزمل زکات وي. بیا چې څه مسلې دپاره هم دی یو پیره بیا روزانه وایي الله پاک به دغه مسله حل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې د صحت مزیالی الله پاک هم خوشحاله ساده. د دنیا څومره تکالیف دي مصیبتونه دي دا ټول د الله پاک ختم کړي. الله پاک د موږ او تاسو را چا محتاج کوي نه، صرف د الله پاک موږ او تاسو د خپل اطاعت او فرمانبردارۍ محتاج کوي. نن چې کومه وظیفه ده دا ډېره زیاته بهترینه ده. یو سړی که مصیبتونو کې راګیر وي، یو سړی که په قرضونو کې راګیر وي، یو سړی داسې وي چې هغه داسې راګیر وي چې مثال د هغه رشته نه کېږي، کاروبار یې خراب وي. د ټولو مشکلاتو د حل لپاره روزانه سورت مزمل دا 3 پیرې ویل پکار دی. نو څوک چې سورت مزمل روزانه 3 پیرې وایي نو څومره چې تکالیف وي، څومره چې څه مسله وي، مشکلات وي، دا ټول به الله پاک دا ول ختموي. او چې کوم سړی د سورت مزمل زکات ادا کوي نو د هغې طریقه دا ده چې 2 شرطونه دا شو چې روزانه به 15 وخته مونځ کوي، ورسره به د قرآن مجید تلاوت کوي. او چې کله هم دی وایي زه د سورت مزمل زکات وباسم نو د ماسوتن د مانځه نه بعد به د ښه ښکلی چهاردام وکړي یا کم زوړ چهاردام یې دی دغه هم صحیح ده. یو ځای کې به دا کښېني. چې کله دی کښېناسته نو 11 پیرې به آیت الکرسي وایي او بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون. دغه 4 قل به 3 پیرې وایي. نو چې کله دا 3 پیرې وي نو په لاسونو باندې به دم کړي او دغه لاسونه په ټول بدن باندې دار راکاږي. او دغه شان دا کومه چې مسواکه ګوته ده په دې باندې به یو پیره دم کړي او ځان نه به ګیر چاپېره دا ګوته تاو کړي لکه حلقه شان شکل به ساز کړي او دا ګوته به ځان نه ګیر چاپېره تاو کړي. نو دا به یو قسم لا په دې قلا کې رابند شي. نو بیا د عمل خو ډېر سخت دی ځکه تاسو ته وایم چې آیت الکرسي 11 پیرې به مخکې وایي او 4 قل به 3 پیرې وایي او په ځان به دم کوي او بیا به لاس د سر د پاسه چې ونیسه چې حلقه غوندې به سازه کړي چې ګوته به چې ګول تاو به کړي. نو مطلب به دا چې ته په دې حلقه کې دننه ګیر شولې. که څونه پیری راځي یا مثال شیطان راځي یا دیوان راځي تا تنګوي نو ته به هغه بیا نشي تنګولی. نو چې کله مثال تاسو حلقه سازه کړه د هغې نه بعد به سورت المزمل 40 پیرې وي. نو دا عمل به روزانه 40 پیرې کې، روزانه به 40 پیرې وي، روزانه 40 پیرې. او دا عمل چې کله 40 ورځې تاسو پوره کوئ نو انشاءالله العزیز تاسو کم د سورت مزمل کم ختم دا پوره شو. نو دا د سورت مزمل زکات دی. نو چې بیا کله هم د چا هم څه مسله وي یا ستاسو څه مسله وي بیا روزانه یو پیره سورت مزمل دی ویلي د کم کار دپاره دی ویلي نو دا ستا یو قسم نه اجازه شوله. نو اجازه دې په شوله نو چې څه مقصد دپاره وي د څه مسلې دپاره وي نو بالکل دا به 100% دا به کار کوي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول مسلې د ختم کړي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول کارونه دا پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.